سامعین کرام السلام علیکم ناظرین او سامعین سنوي اف ام 89.4 نه واری بیا تاسو ورور ډاکټر عبدالرحمن خلیل د خپل تکنیکی معاونینو سره تاسو درون خدمت کې بالکل نیغ په نیغه حاضر خدمت ته رمضان المبارک اخیری عشره نن اخیری ورځ ده وا څومره خوشبختی ده او موږ څومره د الله سبحانه و تعالی د کرم او د جود او د احسان ممنون احسان یو چې مونږ رمضان المبارک تپریخي وطن عزیز پاکستان هم رمضان المبارک په وشتم د رمضان چې ليله القدر او د جمعې شپه په مارزي وجود کې راغلي دي مطلب د رمضان او پاکستان خپلو کې ربط دی د اسلام او پاکستان خپلو کې ربط دی د دې ریاست پاک دا خصوصیت وګوره چې دلته دومره اسلامي پروګرامونه وي دومره اسلام دی چې شاید چې بل ځای کې دومره اسلام ما کتلی وي سامعین کرام ناظرین کرام الله سبحانه وتعالى فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ودا هغه پاک میاشت چې الله وی دی کې می قرآن نازل کړي دی قرآن کتاب هدایت ته کتاب رشد دی رمضان المبارک موږ ته څه پیغام راکړي په دې باندې خبرې کوو رمضان المبارک موږ ته دا پیغام راکړي چې تاسو همدردی پیدا کړئ غم ګساری پیدا کړئ رورولي پیدا کوي او د کال هغه نهر اوږي تږي خپیال بخپي او چې شونډې خلکو ته وګورئ چې ته رمضان کې اوږې شوی صرف تږی شوی او هغې ټول کال دغسې نهر وي د هغې خیال ځان سره پیدا کوي د رمضان المبارک پیغام څه دی د هغه د بهار میاشت ته چې الله زما ګناهان بالکل وینځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان المبارک روزې ونیوي ایمان سره چې د مسلمان وي و احتسابا او د نیت شوق او ثواب ساتي چې الله ته مې رب دا روزه ځکه نیسم حالانکه زه خو روزه ماتولم چې څوک مې لیدی نه شي شونډې به وچکم خو الله ستا دپاره یې نیسم ستا د رضا دپاره یې نیسم تا نه یریږم ستا حکم دی دای احتسابا دا مطلب دی غفر له ما تقدم من ذنبه سابق ټولي ګناهانه بده معاف دي اشری اخیری ورځ ده یعنی لسم د رمضان المبارک دی الحمدلله دا ځل وطن عزیز پاکستان ټول کې یو رمضان دی الله دې اخترم زموږ یو کې بیا دوی معاشره سبانه شروع کیږي دی اشری چې دا کومې ورځې لاړې بس دا خو واپس نشي راتلی کنه دا کومې چې را روانې دي د دې خیال به ساتو بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاوي چې قیام اللیل کو دا د شپې تراوی ایمان سره چې د مسلمانی و احتسابا او د تشنیت شوق او ثواب چې الله تبارک په دې ماته اجر راکړي غفر له ما تقدم من ذنبه مقصد او غرض غايه دا ده چې الله موږ ته ګناهونه معاف کول غواړي دا موسم بهار دی انبیاء علیهم السلام ته تاسو وګورئ چې څومره قربانیانې ورکړي دي خلیل الله زوی علی د الله په نوم ابراهیم الله پاک فرمایي وفدیناه بذبح عظیم وفدیناه بذبح عظیم ابراهیم ډېره لویه قرباني وکړه ذبح عظیم یې وکړو وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی زوی کی کمال وګوره چې کله ورته وی لالاون دي ما خوب لیدلی دی ورته بابا دا الله حکم دی یا وی فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر بابا وکا هغه چې الله درته حکم کړی دی رمضان خو حکم دی کنه مونږه پکار دی چې رمضان وپیژنو مونږ پکار دی چې د رمضان تقاضو باندې ځان پوهېږو د خولې ته کورې اچول رمضان نه دی سامعین کرام ناظرین کرام خولې ته کورې اچول خو یو ځناور به زه وتړم او سهار نه به اوبه نه ورکومه روټۍ چاره به نه ورکومه ماښام به بانک سره ورکړم نو آیا د ده به روژه شوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم من صائم لیس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السحر او كما قال صلی الله علیه وسلم وی څومره ډېر روزدار دي چې هیڅ اجر الله نه دی ورکړی الله دې بنګه وساتي د دې نه
وی صرف تندې برداشت کړې ده تګیا شوی دی روزه کې اجر نه ځکه غیبت پې کړی غیبت روزه بربادی ملاوټ پې کړی کاروباری دنیا کې به هیرا پیری کړی جعلی نوٹ پہ چاله ور کړی دوکا به کړی الله وی زبد د روزه څنګه قبول کړم کم من قائم ليس له من صيامه الا الظمأ چاته کنزل کړی چاته د چا به بیزتی کړی رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سړی تاسو سره جنگ کوي یا تاسو بدر دوی نو ورته وي اني صائم زما روزه ده مطلب دای زما صرف د خلی روزه نه ده زما د ټولو اعضاء او جوارح روزه ده او زه تاسو سره جنگ نه کوم وکم من قائم وی سمر ډیر خلک چې په قیام الليل کې الله وی ماته ولاړ دي ليس له من قيامه الله ایس اجر ورنکو الا السحر مگر سر شپه سبا کړی الله دې مونږ وساتي الله دې زموږ عبادت قبول کړي او تاسو عبادت قبول کړي دا شهر القرآن دی د قیام الليل کې خلک قرآن وایي کنه ځان خلاصول نه چې زر 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 ماشین پشان نه یو ټکي دا د الله کلام دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې الف لام میم بارک زه دا نه وایم چې دا یو لفظ دی بلکې زه دا وایم چې الف بیل دی لام بیل دی میم بیل دی په عام ورځو کې لس نه کې دی یو ټکی نو د الف لام میم 30 نه کې شوي 30 ګناهانه په معاف شوي 30 جنت کې درجه بلند شوي او پر رمضان کې خو ار یو اجر یو پاویا دی یو په ډبل دی او کې دې چې د دینم زیات الله درکې نو تاسو حساب کوئ چې سړی یو ختم وکي دا تقریبا 10 لک نه کې دي 10 لک کوم به چې علماء په دغه کړه 10 لک نه کې خو خامخا دي کې دي چې 60 لک نه کې هم شي خود قرآن صرف تدبرنم ویل دي چې وګورو چې الله پاک په دې کتاب کې څه وایي سبب هم په دې باندې خبره کوم الله سبحانه وتعالى فرمایي وعد الله الذين نن زما وطن عزیز پاکستان هغه مرګرو ته ټول مسلمانانو ته دې آیات ضرورت ته چې په دې آیات مونږ پوي شو سبب هم په دې آیات څخه خبره کوم فرمایي چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله قرآن کریم مونږ ته یاد کی ستاد رضا د پاره زموږ بچو ته یاد کی بیا وګورئ چې بهار راځي کنه فرمایي الله وی وعده کوم زه یو زما وعده د تاسو وعده ده یو د الله وعده ده او یو د رسول الله وعده ده هغه دنیا ورانه دي چې د الله او د رسول الله وعده خرابې دي نشي صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی فرمایي وعده کوم چا سره الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي څومره خوشبخت یو موږ چې موږ ایمان راوړی دی په محمد پاک صلی الله علیه وسلم باندې قرآن باندې په الله باندې وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي دلته ما دا آیات ته دوه مقصدونه لپاره تاسو عملوا الصالحات ته رمضان د عملوا الصالحات داسې بهار دی چې دې کې یو کار نیک په یو مرتبو کې دی په لسو کې دی په شلو کې دی په 50 کې دی او یو په 200 کې دی نو عامل الصالحات ډیرو کوي الحمدلله ویاړم زه چې ګورم ټیکسي ډرایور تسبیح نیولې دي زه چې ګورم مزدور کار تسبیح نیولې دي مزدوریم کوي تسبیح ورسره الله یادوي زه چې ګورم ډیر عاجز سړی شلیدلو جامو کې الله ته ولاړ دی الحمدلله وطن عزیز پاکستان کې بهار دی د رمضان او نور دنیا کې لا يستخلفنهم في الارض وکدا دواړه کار مکذب تاسو ته ځمکه کې خلافت درکمه یعنی مشرولی به درکمه کما استخلف الذين من قبلهم لقدين مخکمه چې خلافت ورکړو مشریم ورکړو تر سپین پورې زمونږ مسلمانانو حکومت ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمکن بدرکم مضبوطواله به پاغه دین درکما چې هغه چونیده دي تاسو لپاره رضامند شوی دین دی ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا دې د پاره زویما وی بدل وکم تاسو خوف په امن کې خو تاسو بس کوي ناظرین کرام یعبدوننی الله سبحانه وتعالی فرمای وی زما عبادت کوي لا یشرکون بی شیئا غیر الله تمزئی نور درگاهونو تمزئی خاص ما تراشی 2 رکعات او کوي چې زه تاسو ګناهانه معاف کما زه تاسو بچو کې خیر واچوما زه تاسو عزت کې خیر واچوما زه تاسو مشکلات ختم کما او زه ستاسو گناهان معاف کما یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یعبدوننی ناظرین کرام عبادت څه ته وایي ما مخکې ویلي دي چې کل قول
وفعل وعقيدة يرضى بها الله تعالى فهو عبادة. كل قول هر خبره، وفعل او هر کار، وعقیدة او هر عقیده. كل قول هر خبر، زه چې کوم خبره خلینو وباسم دا عبادت ته چې کوم ښه خبره وکم. وفعل او زه چې کوم کارم کوم دا عبادت ته، نیک کار، ښه کار، د انسان د رشد او هدایت کار، د بقا او د سلامتی کار، د سالمیت کار، د استحکام کار. وفعل وعقیدة او هر عقیده. عقیده مضبوطی غټه ته وایي. زمونږ د عقیده ده چې الله زمونږ رب دی، قرآن د الله آخري کتاب دی، ملائک والقدر خیره و شره، خیر و شر د الله طرفه دی، تقدیر باندې آسمانی کتابونو باندې او انبیاء علیهم السلام باندې زمونږ ایمان کامل دی، دا د الله طرفه دی، والقدر خیره و شره. نو عقیده دا مطلب دی یرضا به الله تعالی، وی چې الله سبحانه و تعالی باغی باندې راضی شي، فهو عبادت، پس دا عبادت دی. اوس مطلب کدی باندې مونږ ځان پوي کو چې یوازې مونږ عبادت نه دی، کل قول هر خبر عبادت دی، کل فعل هر فعل عبادت دی، هر کار، کل عقیدت او هر عقیده عبادت دی. کما یرضا به الله تعالی، چې خالق باغی راضی کیږي، پس دا ټول عبادت دی. کنه یو بیمار دی تو ورته ورغی ویني تی بیګه تا ولا وینه ورکا، یو لاچار دی تا یو 100 روپے ورکې، دا عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من فطر صائما، چا چې په یو روزدار باندې روزه افطار کا، وې د دومره اجر دی لکه چې دا غد روزي اجر دی، د ته 2 روزو اجر ملو. الله دې مونږ ټول ته دا هدایت راکړي او قبول دي. من فطر صائما، چا چې روزدار ته روزه ورکا، یعنی صحابه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ غریبانان مو سره خو دومره سنشته، وي که چا یو ګوټو بچاته ورکې دا اجر هغه تم دی. رسول الله وعده کوي صلی الله علیه و آله وسلم. او که چا وی چاته لبن ورک یو ګوټ په ورکا دا اجر هغه تم دی. که چا یو کجوره چاته ورکا دا اجر ان شاء الله هغه تم دی. وګوره څومره لوی اجر دی، یعنی ستا به د شپېتو روزو اجر ان شاء الله وشي او د هغه د اجر نه کمی نه څومره لوی. نو یرضا به الله تعالی، چې الله سبحانه و تعالی پاغه راضی کیږي، فهو عبادت. زمون غرض او غایه خود رمضان دا چې الله راضی شي کنه. قران کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وی څوک چې د جهنم نه خلاص شو، روزه خو جهنم ته ډال دی کنه، موږ نه چې حدیث کې دی الصيام جنة، روزه ډال دی جهنم نه بم بچ کی ان شاء الله. یو حدیث کې مې کتو چې اویا کاله به یو روزه باندې سړی د جهنم نه لري شي، دومره مسافت دی اویا کاله. دا غځ ډېر لوی، الله دې موږ ټول د جهنم نه لري، دا غي دا بدبوینه او دا غي هور دومره دی چې مخ او وجود به بالکل لري نم سوځي. والله رمضان کا ساو سيونیو الله په دې د اجر درکې جهنم نه بم ډېر لري کی. نو يرضى به الله تعالی، دا مطلب دی. آیات کې الله فرمایي فمن زحزح عن النار، وی څوک چې د جهنم نه خلاص شو، وادخل الجنه، او جنت ته داخل شو، فقط فاز، پس دا کامیاب دی. فاز خدا دی. الله سبحانه وتعالى زمونږ مړی وبخي او زمونږ ژوندو ته هدایت وکړي الله. او دا خبره یاد وساتئ، الله مونږ نه رضا دی. دا چرته مو وایي چې الله مونږ نه ناراضه دی، دا چرته مو وایي چې الله زما توبه نه قبلوي. یو حدیث مفهوم ویما، جناب داود علیه السلام روایت ته فرمایي چې وی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هغه بنده چې باندې مخ اړولې دي زما عبادت ته کوي، ما ته راضي هم نه. مفهوم حدیث ویما، وی الله رب العالمین دې بنده ته انتظار کوي چې ما ته راشه کنه، ما نه توبه وباسه کنه، ما سره جوړه وکړه کنه، زما خبره ومنه کنه. الله سبحانه وتعالی دا یو مېندو نمزات مهربان دی. وی الله سلويخ کله 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 انتظار کړی وي، خو بنده بیا هم چې را نشي نو بس بیا خو بنده په خپل عذاب غواړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې یو بنده الله ته شپه ورځ ځي، باوجود د تکلیف اودس کوي، باوجود د مشکلاتو روزه نیسي، بیماری کې هم
دې پوهېږي که بیماري مې ډېر خرابوي نه روژه نه ماتوي وایي دا به الله ته ښیمه چې الله ما ته خو حکم هم و چې ما ته یې که خو ما ته نه کما ویل چې دا اجر د رمضان بیا نشته دی یا الله تو کې چې تر مرګه پورې موږ روژې ونیسو او موږ روژه چېرته قضا نه کړو الله بیمارو نه مو ساتي زموږ ټول ناظرین سامعین زموږ ټول ملګري د بیمارو نه مشکلاتو نه وساتي د زړه مرادونه الله ستاسو پوره کړه زموږ سره نو وایي هغه بنده چې هغه الله ته هر وخت روان دی قرآن وایي منځونه کوي نیک کارونه کوي الله به ده ته څومره شوق او رغبت لري انشاءالله العزیز د شیطان د دوکې نه ځان وساتئ شیطان تاسو ته مړه الله خاص هم خفه دی نو الله نه دی خفه الله خفه کوه ما مالک خفه کوه ما خالق خفه کوه ما رمضان دا پیغام مونږ ته راکوي دا د همدردۍ میاشت ده د غمګسارۍ میاشت ده او دا د یو ځایوالي میاشت ده دا چند ورځې ژوند ناظرین کرام چې دا به ختمیږي بیا کله کله بعضې زمونږ ډېر مینهوال الله دې وله اجر ورکړي او په موږ باندې اعتماد کوي موږ کمزور یو ډېر وایي زمونږ دا مړی وسپاره لحد کې والله زه چې هغه لحد ته کوشم او دا مړی په تابوت کې پروت دي هلته ورته ووایم بسم الله وبالله وعلى ملت رسول الله د الله په نوم دې سپارمه د الله په نوم دې سپارمه په الله دې سپارمه د محمد رسول الله په ملت دې سپارمه د هغه په ملت کې دې سپارم یعنی ته د هغه امتی صلی الله علیه وسلم نو ډېر تکلیف دہ منظر تھے کہ میرا خواب تھا کہ خیال تھا وہ عروج تھا کہ زوال تھا کبھی رات بھر تجھے سوچنا کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا کبھی فرش پر تجھے ڈھونڈنا کبھی عرش پر تجھے ڈھونڈنا میرے سلسلے بھی عجیب ہے تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا بیا واپسی نشته دی قبر وایي زه د تیرو کور یم رمضان د قبر تیرې ختموي قبر وایي زه د چینجو کور یم رمضان د قبر چینجي ختموي او قبر وایي زه د لړمانانو مارانو کور یم زه د یوازیوالي کور یم رمضان د قبر یوازیوالی ختموي ناظرین کرام لړمانان ماران ختموي والله مې د قسمي قبر به دې روښاني که دا رمضان دې صحیح ونیو الله سره دې جوړه وکړه او د الله دربار ته ورغې ورته دې ویل چې زه موحد اعظم یم مشرک نیم بل هیچ چاته نه ځم ستا دربار ته راځم الله لله فسجدوا واعبدوا او تا نه غواړم او ستا امداد ته منتظر یم رمضان مونږ ته دا پیغام راکوي الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو ما په تاسو د رمضان روزې فرض کړي دي کما کتب علی الذین من قبلکم یوازې په تاسو نه مخکې امتیانو باندې هم روژې فرض وي څوک هم داسې نشته چې روژه پې فرض نه وه کم او کیف کې فرق دی ورځو کې فرق دی خو مخکې په هغې هم روژې فرض وي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه تاسو نه مخکې چې ما روژې فرض کړې وي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو کې تقوا راشي الله نه ویریږي یو صحابي تپوس کوي د حضرت عمر فاروق نه چې تقوا څه شی ورته ته په خاردار لار کې چېرته تللی چې ګیر چاپې رازغي ویا وایي څنګه سي وایي زه خپلې کپړې داسې یو ځای کړم او ډېر په مینځ کې د هغې کاڼو کې ازغو کې لاړ شم بس دغه وي تقوا ده چې په ګناه غالب راشي او الله تا نه یریږم ګناه خو شته دی غالب یم خو ستا د ذات بابرکات نه یریږم دا ګناه نه کوم الله زموږ ګناهان یې مونږ ته معاف کړي بل ناظرین کرام په رمضان کې دعا ډېره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو نه عزتمند شي د الله په دربار کې دعا ده دعا طریقه دا ده چې الحمد وایي وللضالین آمین پورې بیا یا ذا الجلال والاکرام درې ځله وایي بیا ارحم الراحمین درې ځله وایي یا ارحم الراحمین بیا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایي بیا ټولې دعاګانې وکړي ځان ته مؤمنانو ته یو حدیث کې دی وایي چې کله څوک خپل ورور ته دعا کوي غایب ته وی فرشته ورته وایي چې الله دې د ورور دپاره څه دعا کوي دا دل هم ورکړي نو دا وکړي او بیا ټولو خلکو ته اسم اعظم باره کې یو حدیث کې رسول الله علیه السلام فرمایي اسم اعظم چې څوک وایي د هغه دعا رد کېږي نه اسم اعظم دا دی چې اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت الله
لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. د دعا نه مخکې د وای دا اسم اعظم دی، نو دعا مخامخه قبلېږي. دا دعا ځان سره یاد کړئ. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا اسم اعظم دی. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی څوک چې په دې دعاو کې عارت کیږي نه، څوک چې په دې سو غواړي او ورته خامخا عطا کیږي. مطلب دا دی دا اسم اعظم به درته وخیرو. دا دعا نه مخکې وایي ان شاء الله. مونږ تم دعا کوي. سنو اف ام 89.4 زما ټول مینجمنت تم دعا کوي. رمضان مبارک چې کوم آیات مو ویلو لعلکم تتقون، دا غرض دی د رمضان چې تاسو تقوا اختیار کړئ، د الله نه یره او خوف. نن کرام اوس خوف څه دی؟ خوف دا دی چې زه په یو ګناه غالب راشم او وی نه کم. خوف دا دی چې ستا ګیر چاپیره ملګري به د ریاست پیسې خوري، رشوت خواره به وي، د حکومت پاکستان پیسې به خوري، حرام به بچو ته وړي. دا خو روژه نه کېږي چې حرام بچو ته خوري، د ده روژه څنګه وشي؟ او ته به ورسره ناست یې، خپلې کپړې به دې بچ کړي د حرامو نه، وبه وایي چې دا ریاست پاک خو د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ دی، تاسو دې نه څنګه غلا کوئ؟ الله به تباه او برباد کړي. والله کله کله ډېر ویرېږم چې خلک بې دړک د دې ریاست او د عوامو پیسې خوري. دا کامیابېدی نه شي. ما ګزارش وکړو چې هغه تور لحد کې به بیا پته لګي چې چا ځان سره کوم عمل وړی دی. لہذا د رمضان دا پیغام دی چې تاسو تقوا پیدا کړئ. او د رمضان دا پیغام دی شاید چې ما سره د دمې ټایم هم بالکل نږدې دی، تاسو ټیلیفون کالز هم را روان دي، تاسو سره هم خبرې کوو، نعت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم هم اورو. رمضان پیغام ما تاسو ته ویلو چې دا دی چې تقوا اختیار کړو، د خپل بساط مطابق چا سره ښېګړه وکړو، د خپل ریاست اون کو. او دا نه وایو چې دی خو غلطه کوي زه به هم غلط، دی غلطه کوي دی به الله تباه کوي، زه به ټیک کوم، زه به کامچور نه یم، زه به خل نه یم، زه به لایل یم د خپل بچو سره، د خپل ځان سره، د خپل وطن سره. حب الوطن من الایمان دی، د وطن سره مینه خو د ایمان تقاضا ده چې دا ریاست پاک چې اسلامي ریاست دی دې سره، د خپل کور سره، د خپل چمګاونډ سره، د خپلو عزیزانو سره او د خپلو ملګرو سره. دا عین تقوا ده او دا عین پیغام اسلام دی. تاسو فون کال سم هم زم، یو نعت رسول مقبول ته هم زم صلی الله علیه و وسلم. او د نوې زمانې د خواب تعبیر دا دی ناظرین اکرام، سامعین اکرام، چې مونږه محض د خولې خبرې ونه کړو. الله پاک فرمایي وقولوا قولا سدیدا، وایي داسې خبرې وکړئ چې مضبوطې خبرې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والو الله نه ویریږئ. ګوره ځای په ځای فرمایي چې ایمان نه والی نو الله نه به یریږئ، بې ایمانه خو الله نه نه یریږي. حق تقاته، یو ځای کې فرمایي داسې ویریږئ چې څنګه د هغې حق دی، د اللہ جلال، د اللہ کمال. وی شب تار سے نہ ڈرا مجھے، شب تار سے نہ ڈرا مجھے، اے خدا جمال دکھا مجھے، شب تار سے نہ ڈرا مجھے، اے خدا جمال دکھا مجھے، کہ تیرے ثبوت ہے بیشتر تیری شان جاہو جلال کے. دا ذات یو دمې باندې زما خو دمې نه مخکې زه تاسو ته نن خپل پیغام درکول غواړم چې د رمضان پیغام د امن دی، د سکون دی، د ورورولۍ دی، د پاک دامنۍ دی، د عزت دی، د ناموس. د چا سره جنګ مه کوئ، د چا بې عزتي مه کوئ، د چا د نقصان سوچ مه کوئ، د چا سره خیانت مه کوئ، د چا بېخکني مه کوئ، او هغه خل روچت کوي چې هغه پریوتي دي. نو وی شب تار سے نہ ڈرا مجھے، اللہ سبحانہ وتعالی ستا جمال ډیر ښایسته دی. شب تار سے نہ ڈرا مجھے، اے خدا جمال دکھا مجھے، کہ تیرے ثبوت ہے بیشتر
تیری شان جاهو جلال کې تاسو ولې دا سوچ کړی دی چې الله نه تاسو العیاذ بالله پردي شوي نه الله خو تاسو ته بار بار وایي راشئ هل من مستغفر څوک شته چې ما سره جوړه کوي چې زه ورسره جوړ وکړم او الله خو بار بار تاسو ته وایي چې څوک شته چې ما نه څه وغواړي زه ورله ورکړم او الله سبحانه وتعالی خو بار بار اعلان کوي څوک بیمار شته چې زه ورله شفا ورکړم یا الله موږ ته شفا راکړي موږ چې څه غواړو الله موږ له راکړي زموږ ناظرینو مشکلات حل کړي زموږ الله د چا چې اولاد نشته هغوی له اولاد ورکړي الله چې څوک بې روزګار دي روزګار ورکړي د چا چې څه پوسټ ته څه مشکل ته انتظار دی الله هغه ورکړي وله او الله سبحانه وتعالی د وطن عزیز پاکستان مشکلات او د ټول امت او د ټول عالم مشکلات حل کړي الله پاکستان کې واري بیا هغه بهار راولي چې قائد اعظم محمد علي جناح علامه شبیر احمد عثماني علامه میر ابراهیم سیالکوټي رحمهم الله علامه محمد اقبال لیدلی الله هغه بهار موږ راولي ان شاء الله د بهار امید دی او بل خبر اهم دا درته کومه چې الله په دې ډېر خفه کېږي په دې کعبة الله باندې یو آیات لیکلی دی وایي من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما چا وایي چې ډېرې ګناهانې کړي دي ما ګوره دوه خبرې تاسو ته وکړي چې پردې مال به واپس کې خامخا هغه الله بخي نه یا به په هغه سړي ځان بخي او شرک نه به توبه وباسي که غیر الله ته تللی وي الله تا ته راغلی به زما توبه ده ځکه الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به دا قلم نه بخمه چې ما سره څوک شریک پیدا کی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی دی چې یو ځای کې یو دغه جوړ داسې یو پل شانتی و مفهوم ویم نو هلته څه کسان ناست وو ورته ویل چې په دې څوک تېرېږي د دې پل کې چې دا کم دلته څوک دغه دی مشر دی د په نوم به څه نظر اچوي نو یو غریب سړی ته دغه ما سره هېڅ هم نشته دی نو ورته ویل یو مچ مړ کړه مچ مړ کړو د هغه په نوم واچولو بل یو تېره دغه ورته ویل نه نظر خو د الله حق دی او زه د الله نه علاوه هېڅ چا ته سجده نه کوم چا نه مدد نه غواړم صرف الله نه غواړم الله نه د کېدو بنده نه د نه کېدو یقین ساتم هغه خلکو دا سړی راونیو مړی کو بې دردۍ سره شهید کو رسول الله فرمایي هغه یو سړی چې مچ د الله د نوم نه بغیر د غیر الله په نوم اچولی هغه دوزخي دی او دا بل وی الله جنت له بوتلو چې د الله په نوم د غیرتو کو شهید شو نو چې په یو مچم الله دومره ناراضه کېږي د خپل ځان سره هېڅ هم الله نه مني فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به وایي زه کلم نه بخم چې ما سره تاسو یو غیر الله شریک کوي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء نورې ټولې ګناهانې درته بخي راځي چې د شرک نه توبه وباسو د هر قسم شرک نه او د الله ذات ته ورشو او د توحید اقرار وکړو وایي یہ نغمه فصل گل لالا کا نہیں ہے پابند یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں ہے پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ نو زمونږ اکابرینو دا خوب د وطن عزیز باره کې لیدلی الله دې پاکستان استحکام هم نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې په رمضان المبارک په دې پیغام موږ پوه کړي بیا به تاسو ګورئ انشاءالله آینده کال به هم رمضان زمونږ دغسې پې وري څومره ښایسته موسم دی څومره ښایسته رمضان دی بس د ځان خیال به ساتو د خپل چم ګاونډ خیال به ساتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن زما دې په الله قسم مؤمن نه دی درې ځل رسول الله مبارک قسم کوي صلی الله علیه و آله وسلم وایي څوک وایي هغه چې دی موړو دوشي او د جار چې دي د ده ګاونډیان دا نهر وي دا وایي مؤمن نشي کېدی رمضان موږ ته دغه پیغام راکوي د غمګسارۍ د همدردۍ د اخوت او ورورولۍ سامعین کرام دمې باندې ځم دمې نه بعد نعت رسول مقبول اورم صلی الله علیه وسلم او ستاسو فون کالز به منلمه نیغ په نیغه به انشاءالله تاسو سره خبرې هم کوو نن زما د پروګرام چې کوم غرض وغایه د رمضان برکات او فیوزات دي دا ساتي او دمې باندې ځم په لوی الله هم سپارم دعا کې مونږ یاد ساتي سونو اف ام 89.4 دا کوشش وکاوښ دی چې مونږ په ټول رمضان د مبارک مخکې کال پشان دینی بیداری وروړو د رمضان پیغام وروړو او روح رمضان باندې د الله توفیق سره د محمد رسول الله درود برکت سره تاسو سره خبرې وکړو ډېر شکر گزار یم